الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. وقال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد.
هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون الله رب العالمين حمد و ثناء او جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم باندې درود و سلام نه بعد زما معزز و محترمو الله رب العالمین چې موږ د دنیا کې پیدا کړیو زموږ د پیدایش مقصد هغه بیکاره او عبث نو بلکې رب العالمین چې موږ کوم مقصد د پاره د دنیا ته را لګلی او هغه مقصد الله رب العالمین موږ ته خپل کتاب کې واضح کړی دی او آدم علیه السلام هم په دې خبره باندې را لګلی او د هغې نه واخلا تر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې چې څومره انبیا راغلي دي دوی ټولو دا خبره خپل امت ته واضح کړې ده چې الله رب العالمین تاسو په دې دنیا کې چې پیدا کړی یې دې دنیا ته چې را ژوندي کړی یې دا څه دپاره دا د الله رب العالمین د توحید او د الله رب العالمین د عبادت دپاره موږ د دنیا ته را لېږلي یو زما محترمو دا توحید او دا عبادت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل امت ته بیان کو د 1400 کاله تیر شو دا خبره په هغه ځای باندې پاتې وه خو زما محترمو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د حجة الوداع په موقع باندې دا خبره صحابه کرامو ته بیان کړله چې ما تاسو ته د الله رب العالمین دین د رب العالمین شریعت هغه در ورسولو نو ټولو صحابه کرامو په یک आवाज باندې وی چې آو اے د الله رسوله څنګه چې الله رب العالمین تا ته دا ډیوټي سپارلې وه کما حقه هغه شانتې دا ډیوټي تا مونږ ته راورسوله بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه ځای باندې الله رب العالمین ګواه کوي چې الله ته ګواه اوسه درې ځلې دا خبره وکړله زما محترمو یو خبره هلته رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه دا کړې وه چې فلیبلغ الشاهد الغائب ای زما صحابو تاسو چې کوم خلک دلته په دې میدان د عرفات کې حاضر یې او زما دا خطبه مو واورېدله نو دغه توحید دغه عبادت دغه دین دا تاسو هغه خلکو ته به ورسوئ چې کوم خلک دلته حاضر نه دي مراد دې نه مونږ یو چې مونږ په هغه ځای کې حاضر نه وو دې صحابه کرامو هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ډیوټي
د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه کار هغه حکم هغه مونږ ته من او عن را رسولی دی زما محترمو. د دې د وجې نه کوم خلک چې د دې صحابه کرامو په باره کې لعن او طعن کوي نو رب العالمین خپله د دې صحابه کرامو دفاع کوي. نو زما محترمو مونږ د ولې پکار دی چې مونږ د صحابه کرامو دفاع وکړو؟ د دې د وجې نه چې ټولو کې اولنی دفاع د صحابه کرامو قرآن کریم کړی دی، ورپسې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی، او دریم دفاع زما محترمو هغه صحابه کرامو خپل ځان کړی دی. لکه زمونږ د اسلافو کې امام ابن حجر العسقلاني رحمه الله هغه فرمایي چې اذا رأيتم الرجل ينقص احد من اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم، وایي کله چې تاسو وینئ یو کس چې د صحابه کرامو په باره کې لعن طعن کوي د هغې بد رد وایي، فاعلم نو تاسو دا پوه شئ انه زندیق چې دا انسان زندیق دی. دا وګورئ دې اسلافو موږ ته دا خبره واضحه کړله چې د صحابه کرامو په باره کې لږه شانتې خبره کول هغه د انسان د څه نه وباسي؟ د عقیده د توحید نه لرې کوي. ځکه الله رب العالمین خپله فرمایي فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. اے امت د رسول الله صلی الله علیه وسلم که چېرته تاسو د دې صحابه کرامو په نقش قدم باندې، د دې صحابه کرامو په طرز حیات باندې، د دې صحابه کرامو په نقش باندې تاسو روان شوئ لکه څنګه چې دیو د الله او د الله د رسول اطاعت او بندګي کړې ده، نو په دې خبره باندې ځان پوه کړئ چې تاسو هدایت موندونکي یې، تاسو هدایت والا یې. اوس د هر سړی په خپل ګریوان د سوچ وکړي چې آیا موږ د رب العالمین عبادت کوو، موږ د رب العالمین بندګي کوو، نو چا په طریقه باندې کوو، څنګه یې کوو؟ ځکه نن سبا داسې مولیان پیدا شوي دي زما محترمو چې هغه په دې خبره باندې صریح علی اعلان خبره کوي، په دې میډیا باندې هم راځي، په سوشل میډیا باندې هم راځي، دا خبره په صریح سره وایي چې یاره کم اعمال چې په مانځه کې کیږي، کم اعمال چې د مانځه نه علاوه کیږي، دا ټول صحیح دي، دا ټول روایتونه صحیح دي، خو موږ د خپل مذهب نه مجبور یو. زمونږ په مذهب کې دا خبره نشته ځکه یې موږ نه منو. زما محترمو چې سبا موږ نه الله رب العالمین تپوس وکړي، ځکه امام ابن قیم رحمه الله فرمایي چې الله رب العالمین به د انسانانو نه دوه تپوسونه لازما کوي، د هر حالت هر یو انسان نه به دا دوه تپوسه کېږي. یو خو هغه تپوسونه دي چې په قبر کې کېږي درې، چې من ربک، ما دینک، من نبیک. یو څلور تپوسه هغه دي چې کله انسان د قبر نه راپاسي، او حدیث کې راځي چې لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن 4. دا څلور تپوسونه چې کله کېږي د دین علاوه امام ابن قیم رحمه الله فرمایي چې هر انسان نه رب العالمین دوه تپوسه نور کوي. یو هغه چې ماذا کنتم تعبدون، دنیا کې د چا عبادت کولو. دویم تپوس ماذا اجبتم المرسلین، ما چې کم استاذ او پیغمبر در لګلو د هغه استاذ او د هغه پیغمبر څومره خبره تاسو منلې وه. سبا چې موږ الله رب العالمین تپوس کوي چې ما پیغمبر در لګلو، زما د پیغمبر صحابه کرامو، زما د پیغمبر د صحابه کرامو نه بعد چې کم اسلاف تابعین تبع تابعین راغلیو، هغه چې تاسو ته دین واضح کړو، دین بیان کړو، تا بیا ولې خلکو ته چې دینو دا خبره کوله چې دا ټول روایتونه صحیح دي؟ خو زمونږ مذهب کې دا خبره نشته، موږ د خپل مذهب او د خپل د دین دغه نه مجبور یو. ولې تا دا خبره کوله؟ بیا به سبا الله رب العالمین ته موږ څه جواب ورکوو؟ زما محترمو پکار دا دی چې موږ کم عمل کوو که دا غواړو چې سبا موږ الله رب العالمین مخې ته خپل د سوالونو صحیح جواب ورکو، که موږ دا غواړو چې سبا موږ الله رب العالمین د دوزخ نه بچ کړي او جنت ته بوځي، نو کم عمل چې موږ کوو، کم کار چې موږ کوو، نو په هغې کې دې خبرې ته سوچ وکړو چې یا الله رب العالمین حکم پکې شته که نشته، د رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم پکې شته که نشته. د هغې نه بعد صحابه کرامو
په هغه کار باندې عمل کړی دی که نه دی کړی نو که چېرته یې کړی وي نو زما محترمو فقد اهتدوا نو موږ هدایت موندونکي یو د نن سبا د ملیانو د نن سبا د مفتیانو په خبره باندې تګ نه دی پکار ولې هغه خو خپل ځان مشهوري هغه خو صرف دې میډیا ته دې وجه نه راځي چې یاره خلک ما ته ښه نوم سره یاد کړي او خلک ما په ښه طریقې سره یاد کړي چې دا مشهور مفتی دی دله خو داسې مسلې ورځي نو زما محترمو ولې موږ چې دی نو داسې طرف ته ورځو چې هغه زمونږ د تباهۍ او زمونږ د بربادۍ ذریعه وي ځکه زما محترمو رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک رب العالمین خپل فرمایي چې واذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء دي منافقين او دي يهود ته چې کله الله رب العالمین کم استاد چې را لګلو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله به دعوت ورکړی شو چې تاسو د الله او د الله د رسول دا توحید دا وحدانیت خپل کړئ دا ومنئ او دغه شانت ایمان راوړی لکه دې صحابه کرامو چې راوړی دې کمزورو خلکو چې راوړی دا هغو جواب سو انؤمن كما آمن السفهاء موږ هم داسې ایمان راوړو لکه دې کمقلو چې راوړو نو وګوره زما محترمو رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب نه دی ورکړی بلکې الله رب العالمین د اوو اسمانونو نه بره د دې صحابه کرامو دفاع کړې ده د دې صحابه کرامو طرف ته جواب ورکړی دی چې الا خبردار انهم هم السفهاء دغه يهود او دغه منافقین دا کمقلان دي دیو ته څه پته نشته بلکې الله رب العالمین چې کوم صحابه کرام د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره خاص کړی دي مختص کړی دي دغه صحابه کرام کمقل نه دي بلکې دا چې کوم کسان دغه خبره کوي دغه کمقل دي بیا وګورئ زما محترمو بیا چې کله دیو د صحابه کرامو د لارې نه د اړولو دپاره کوشش کوي بیا هم الله رب العالمین دغه ذکر د دې صحابه کرامو دفاع کوي کله کله به د صحابه کرامو سره دا منافقین او دا کافران یو ځای کېدل د مشرانو به ورته وایي چې څه کول ورغلي وي هغې سره خبرې کولې د هغو سره چې کوم دی نه مجلسونه هم کول ټوکې ټقارې هم کولې هغه ورته ویلې چې موږ خو تاسو سره یو موږ د هغو ټوکې کولې هغو سره مسخره کوله چې هغه زموږ په دې خبرو باندې شي چې دوکه شي الله رب العالمین سمدستي جواب وکړو چې الله یستهزئ بهم الله به دوی سره ټوکې وکړي او هغه ټوکې الله رب العالمین په قرآن کریم کې بیان کړی دی چې کله د قیامت په ورځ باندې الله رب العالمین د دې خلکو په باره کې فیصله وکړي او مؤمنان یو طرف ته روان شي جنت طرف ته او کافر جهنم طرف ته روان شي نو د دې منافقین په باره کې د دې یهود او د کافر په باره کې الله رب العالمین فرمایي چې کله دا منافقین هم د مؤمنانو سره په دې صف کې جنت طرف ته روان شي نو رب العالمین به د دې منافقین مخې ته به دیوال ودرېږي دا منافقین به ورته وایي چې الله موږ هم مؤمنانو په دنیا کې الله به ورته وایي چې انظرونا نقتبس من نورکم ورشئ ځان له دنیا نه هغه رڼا را حاصله کړئ کومه رڼا چې دیو ځان سره اغستې وه ځان سره راوړې ده قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینهم بسور له باب د دیو مخې ته به دیوال ووالی شي زما محترمو دا هغه ټوکه ده چې په دنیا کې دیو دي صحابو پسې کوله الله رب العالمین به د قیامت په ورځ باندې دې منافقو دې کفارو سره به وکړي هغه خلکو سره به وکړي چې کوم خلکو د صحابه کرامو سره لعن طعن کولو د هغې بدي بیانوله بل آیات زما محترم رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې صحابه د دفاع په باره کې چې الله رب العالمین دا نازل کړی دی هغه څه شی دی هغه د غزوې تبوک په موقع باندې چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم وکړو امر یې وکړو چې تاسو چنده را جمع کړئ چې کوم مالدار صحابه کرامو هغو ډېر لوی لوی مالونه راوړل تر دې پورې چې عثمان رضی الله عنه داسې قافله په هغه چنده کې ورکړله اوښانو د هغې نمبار کړی شوي مالونه
او بعض صحابه کرام هغه داسې وو چې کور ته لاړل څه مونږ نه کړل صرف لږ شانتي کجوري مونږ کړې وي او ځان سره په لاس کې نیولې او را روان دي رسول الله صلی الله علیه وسلم دربار ته په دې باندې شرمېږي غری غوندې هلته ودرېږي مخې ته راتلی نشي ولې چې صحابه کرامو لوی لوی مالونه راوړي دي لوی پیسې راوړي دي د کور لوی لوی مالونه یې راوړي دي او زه به دا لږ شانتي کجوري وړم الله رب العالمین په دغه وخت کې دا آیاتونه را نازل کړل چې پیغمبره ورشه هغه صحابي هلته ولاړ دی وایي او د هغه د خپل د اخلاص نه د زړه د درد نه چې دی نو کور ته لاړو او مال یې راوړو خو شرمېږي ستا دربار ته نشي راتللی د دې د وجې نه چې صحابه کرامو ډېر مال ورکړی دی او دا لږ شانتي دی څنګه به زه وړاندې کومه زما محترمو په دغه وخت کې دغه منافقین او دغه یهود او کفار د دې صحابه کرامو لعن تان کولو چې یاره چې مال در سره نشته دی څه در سره شته دی نه نو څه ضرورت دی چې ته ځې او کور ته دا لږ شانتي کجوري او لږ شانتي مال دې را روان کړی دی الله رب العالمین په دغه وخت کې د وو اسمانونو نه بره آیات را نازل کوم چې الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات هغه کسان چې د مؤمنانو په صدقاتو کې لعن تان کوي والذين لا يجدون الا جهدهم او دا هغه مؤمنان دي چې ډېر کوشش یې وکړو ډېر ځان ستړی کړو خو لږ شانتي مال پیدا کړو فيسخرون منهم دیو د دې صحابه کرامو پسې ټوکې کوي ملنډې کوي چې څه ضرورت و دا مال دپاره الله ګوره سم دستي د دې صحابه کرامو دفاع وکړله سخر الله منهم ولهم عذاب علیم الله رب العالمین به د دې خلکو سره ټوکې وکړي د دیو مسخرې به الله رب العالمین وکړي د قیامت په ورځ باندې او دیو له به الله دردناک عذاب ورکړي ولې ګوره جزا من جنس العمل الله رب العالمین ورکوي چې کله کوم انسان د چا سره څرنګه کار کوي الله بدله هم هغه شانتي ورکوي لکه وګورئ دیو د صحابه کرامو سره ټوکه وکړله د صحابه کرامو زړونه یې ودردول نو الله رب العالمین فرمایي چې ولهم عذاب علیم زه به دیو له داسې عذاب ورکړم چې د دیو دا جسمونه د دیو دا زړونه به ودردومه زه وایي اوس چې کوم خلک راپاڅېږي او د صحابه کرامو په باره کې د امهات المؤمنین په باره کې د اهل بیت په باره کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اصحابو په باره کې خبرې کوي د هغو لعن تان کوي لکه د عایشه صدیقه رضی الله عنها په باره کې فرمایلي چې کوم خلک دې له ضرر ورکوي هغه داسې دی چې لږ ماله ضرر راکوي لکه یو صحابي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو چې د الله رسوله تا ته څوک زیات محبوب دی هغه وفرمایل چې عایشه رضی الله عنها صحابي وایي چې نه په سړو کې څوک ته زیات محبوب دی رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ابوها د هغې پلار بیا څوک بیا ورپسې صحابه کرامو نومونه شمارل نو وګورئ دغه صحابه نومونه یاد کړي دي تر دې پورې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مو فرمایل چې علیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین المهدیین زه چې کله لاړ شم د دې دنیا نه رخصت شم نو زمانه بعد به تاسو څه کوئ د دې صحابه کرامو طرز زندگی د دې صحابه کرامو په نقش قدم باندې به روان یې دیو چې څنګه تاسو حکم کوو کوم څنګه عمل درته کوو نو په هغې باندې به کلک منګولې لګول زما محترمو دریم چې کله الله رب العالمین د عایشه صدیقه رضی الله عنها براءت د وو اسمانونو د بره نه رانازل کو د هغې واقعیت څنګه وه هغه واقعیت داسې وه چې غزوه بني مستلق نه بعد چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم واپس راتلو په لاره کې عایشه رضی الله عنها پاتې شوله او یو صحابي ورسره را روانو دي منافقینو په هغه د تهمتو لګو چې نعوذ بالله ام المؤمنین د دې صحابي سره چې دی نو بدفعلي کړې ده الله رب العالمین د وو اسمانونو نه بره د هغې براءت را نازل کړو چې دا برې ده او نن سبا په دې دنیا کې داسې خلک موجود دي چې هغه فرمایي هغه وایي چې د قیامت نه مخکې به زموږ یو امام راځي
او دا عائشه رضی الله عنها به د قبر نه راپاسي او دله بچ دینو دوری ور کوي ولې د چې کوم دینه په دنیا کې زنا کړو دا څونه لوی خبره چې الله دا هغه برائت بیانوي او مونږه د دې صحابه کرام الله انتان کو زما محترم الله رب العالمین نه دعا ده چې رب العالمین دې داسې خبرونه او د داسې کارونو مونږ وساتي چې سبا مونږ د الله رب العالمین د عذاب او د هغه د سزا مستحق ګرځيږو تاسو وګورئ زما محترمو دا په قرآن کریم او د الله رب العالمین د قرآن نه یو څو مثالونه ما تاسو مخ ته کېښودل د حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ورځ د خالد رضی الله عنه او عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه دا په خپل منځ کې یو پس خبره باندې بحث شو نو خالد رضی الله عنه عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه د سبد رد ویل اگر رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې دا الله رسوله خالد رضی الله عنه ما ته دا خبرې وکړلې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا تسبوا اصحابي فوالذي فلو ان احد انفق مثل احد ذهب ما بلغ احد ولا نصيفا د دې صحابه کرامو ته بدرد موای کچرته یو انسان د احد د غر عمره سره زر هم چې دینو ولګي د الله رب العالمین په لار کې خرج کې د دې صحابه کرامو ته نه رسیږي او د هغه نیموالی ته هم نشي رسیدلی زما محترمو تاسو وګورئ احد غر څومره غټ دی د هغې صدقه کول د هغې عمره سره زر صدقه کول د دې صحابه کرامو ته انسان نشي رسیدلی د هغې مرتبې ته او د هغې عظمت ته نشي رسیدلی نو پکار دا دی زما محترمو چې کله الله رب العالمین خپله رسول الله صلی الله علیه وسلم خپله د دې صحابه کرامو دفاع کوي نو مونږ ولې د دې صحابه کرامو دفاع ونکړو مونږ ولې د دې صحابه کرامو نه بعد چې کوم تابعین را روان دي د هغو دفاع ونکړو کوم تبع تابعین چې را روان دي د هغو دفاع ونکړو کوم اسلاف چې را روان دي د هغو دفاع ونکړو پکار دا دی چې مونږ هم د دې دفاع وکړو زما محترمو لکه نن سبا د دې اسلافو په باره کې مونږ کنزل جوړ کړی دی د هغې نومونه اخلو او کنزل کوو زما محترمو دا څومره لویه ګناه ده دا څومره لوی زمونږ کمعقلي ده چې سبا الله رب العالمین زمونږ نه تپوس کوي مونږ به څه جواب ورکوو او الله خپله قرآن کې فرمایي تلک امة قد خلت لها ما کسبت دا هغه امت دی چې مخکې تیر شوي دي لها ما کسبت ولکم ما کسبتم بس تاسو پرېږدئ هغو لره هغو چې کوم اعمال کړي دي هغه د هغو دپاره دي او تاسو چې کوم عملونه کوئ هغه ستاسو دپاره دي موږ خپل ځان ته نه ګورو خپل ګریوان کې سوچ نه کوو بلکې د صحابه کرامو د تابعینو د تبع تابعینو پسې بد رد شروع کړی او که څوک مونږ د هغې د دفاع دپاره خبره کوي نو د هغې دفاع ته هم مونږ څه کوو څوک نه پرېږدو هغه هم مونږ خلک منې کوو چې یاره دا کار داسې نه دی داسې دی الله رب العالمین نه دعا ده چې الله رب العالمین د عمل کولو توفیق راکړي او الله رب العالمین زمونږ نه زمونږ د صحابه کرامو د تابعینو د تبع تابعینو د دفاع توفیق راکړي چې مونږ هر وخت کې د هغې دفاع وکړو او د هر وخت کې د هغې ملاتړ شو اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. زما محترمو الله رب العالمين او الله رسول صلى الله عليه وسلم د خپل صحابه کرامو دفاع په قران کریم او احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم کې ذکر کړی دا. نو موږ ته هم پکار زما محترمو چې موږ هم د دې صحابه کرامو دفاع په خپل ځان باندې لازم وګرځو، ځکه نن سبا د فتنو دور دی. نن سبا هغه دور روان دی زما محترمو چې کوم انسان څنګه قدم اوچتای د قدم اوچتولو سره فتنه د هغه د قدم د لاندې موجوده ده زما محترمو. او دا انسان سم د سید الله رب العالمین د دین نه، د الله رب العالمین د شریعت نه هغه کې چې کوم احکامات دي، کوم اوامر دي، کوم نواهی دي، دا غیر ځان لري کوي زما محترمو. دغه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دومره زیات تیاری براشي لکه د شپې د تیاری بشان دي. انسان به سحر مؤمن وي او د شپې به سي کافر وي، بیا به د شپې مؤمن او سحر به سي کافر وي. څه د پاره د خپل دین د رسول کو د پاره مسګه خرڅي به. لکه نن سبا تاسو ګورئ مهنګای ده، پریشانیاں دي، غمونه دي. کچرته مونږ ته دا کافران وای چې دا دین پرې دوا، دا شریعت پرې دوا، دا اسلام پرې دوا او راشه زه در دومره پیسې درکوم، دومره دغه درکوم، داسې بنگلې به درکم، داسې ګاډي به درکم، ښایسته ژوند به دې وي، عیش او عشرت به دې وي. موږ سمدستي څه کوو؟ هغه پرېږدو او د هغې نه د دین نه انحراف کوو. زما محترمو دا هغه مصداق دی نن سبا په دې حدیث باندې عمل روان دی. خلک چې دی نه د دین نه اوړي او د کفارو طرف ته روان دي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته د دې فتنو نه د بچ کېدو دپاره یو دوه درې خبرې بیان کړي دي چې من نجات یا رسول الله، اې د الله رسول دې فتنو نه نجات څنګه وي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایي دا خپل جبه کنټرول کې کا یو خبره. دویم کور کې پاتې کېږي، د کور نه بهر مه راوځه، ولې چې کوم انسان د کور نه راوځي نو فتنو کې واقع کېږي. دریم وبکی علی خطیئتک، په خپلو ګناهونو باندې د الله نه هر وخت استغفار غواړه او جاړه چې الله دا ګناه مې کړې ده، یا الله دا ګناه مې کړې ده، یا الله دا ګناه مې کړې ده. که چېرته ته مې معاف نه کړې نو بل خالق او بل رازق نشته چې هغه ما معاف کړي، بل مدبر نشته دی، بل معافي کوونکی نشته دی چې هغه ما معاف کړي. نو د دې په وجه باندې دې اوسو خبرو باندې به مونږ د دې فتنو نه بچ کېږو. زما محترمو الله رب العالمین نه دعا ده چې الله دې د عمل کولو توفیق راکړي او الله رب العالمین دې مونږ د دې صحابه کرامو د لعنتان نه بچ کړي او رب العالمین دې مونږ د دې فتنو نه بچ وساتي چې سبا مونږ د الله رب العالمین مخې ته ورشو او کامیاب یو. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.